يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف په شوق و محبت سره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم و مکرم زما استاد مکرم حضرت شیخ الحدیث شیخ القرآن مولانا محمد قاسم سے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد صالح سے پدے مجلس کے تشریف فرما، زما اساتذہ کرام، ډیر اجلا او درانا علماء کرام، نن د حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم د والدی مکرمه د تعزیت په دې موقع باندې مونږ او تاسو راجمع یو. د حضرت شیخ صاحب دی سره زمونږ او تاسو د ټولو دینی تعلق دی، روحانی تعلق دی. الحب لله والبغض لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. د ایمان په نخو کې یو نخه د الله د دین په نسبت باندې یو بل سره محبت او الفت ساتل دي. د دینی جامعه د حضرت شیخ صاحب د کورنۍ زمونږ مربی او محسن دي. د دې د والدې مکرمه صرف په شیرګړ نه، صرف په مردان نه، صرف په خیبر پختونخوا نه، صرف په پاکستان نه، بلکې په دې ټول عالم باندې ډېر لوی احسان دی چې داسې د علم او د عمل ښایسته نمونې دا تحفه کې امت ته ورکړي دي. زه چې په دې لاره راتلم ما سوچ کو چې د حضرت شیخ صاحب، حضرت مولانا محمد طیب صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد سعید صاحب، حافظ نعیم صاحب، د دې نور کشران، د دې د کورنۍ علمی خدمات د هغې نه الله رب العالمین په زرهاو نه په لکاو سینې منور کړي دي. او د حضرت شیخ صاحب دی او د دې ټولو رونو کو د دوی شاګردان په زرګونو کې دي، نو دا یو یو شاګرد یو مدرسه سنبال کړی ده. یو شاګرد هغه الحمدلله داغه په خپل ځای باندې یو حلقه اثر دی او داغه نه الله رب العالمین ډیر لوی خیرونه خوري چې د حضرت شیخ صاحب دی لزر شاګردان هم شي، نو بلا واسطه او بل واسطه د حضرت شیخ صاحب دی د کورنۍ نه روزانه چې یو شاګرد ته مخ تسلسل ماشومان د ناظری او د حفظ او د قیدی ناست وي، نو لس لکه جب روزانه د حضرت شیخ صاحب دی د کورنۍ نه د قرآن په نور باندې منور کی. دا خو ما د خپل اندازې مطابق ووی. الحمدلله هغه ټول تلاوتونه چې په مدارسو کې کیږي، په درسګاهونو کې کیږي، په جامعاتو کې کیږي، په مکاتبو کې کیږي، د هغې ټولو تلاوتونو د هغې اجر به الله رب العالمین د حضرت شیخ صاحب دی والدې مکرمه ته او د هغې روح ته قبر ته رسوي انشاء الله. چې روزانه د چا د ایصال ثواب د پاره لس لکه ژبې د قرآن کریم تلاوت کوي، دا څومره خوشبخته څومره خوش قسمته خلق دی. د دې وجې نه زما محترمو الله رب العالمین دی دا باغ و بهار همیشه د پاره ساتي او د هغوی دا باقیات صالحات کوم چې د حضرت شیخ صاحب دی د دینی او د علمی خدماتو په شکل کې دي دا ډیر بهتر دی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. او
الله رب العالمین دې داسې مایندې نور خلق ته هم نصیب فرمایي چې داسې د علم غرونه د علم سمندرونه دا امت ته په تحفه کې ورکي. والدین دا خو هسې هم د الله رب العالمین د طرف نه یو ډېر لوی نعمت وي او د ډېر کم وخته پورې وي، او د دې والدینو په دعا باندې چې څوک رنګ وي، زما یقین دا دی دا نن چې حضرت شیخ صاحب او د دې هر یو ورور نه الله د دین په خپلو خپلو میدانونو کې کوم کار اخلي، دا د حضرت محتمم صاحب رحمت الله علیه او د دې د والدې ماجدې دعاګانې دي. یوه دعا د مور د ژبې نه وتلې دا انسان کومې مرتبې ته رسوي. د حرمینو شریفینو امام شیخ عبدالرحمن السدیس په خپله باندې وایي، وی زه د حرم مکی امام او د حرم مدنی امام څنګه جوړ شو. فرمایي وی زه ماشوم زمون کره میلمانه راغلیو، غریبي وه، زما مور هغې له میلمستیا کړې وه، د ډوډۍ وخت شو، زه ماشوم ومه، لاړم په لپه کې مې شګې راواخیستلې او یو چونګ شګې مې هغې کټوۍ ته ورتاوې کړلې، هغه سالن د خوراک نه ووتلو. زما مور چې خبر شوه ډېره سخته خفه شوه او د ډېرې غوسې د لاسه یې په دې سترګو کې اوښکې راغلې او د غوسې په دغه حالت کې د بددعا یا د خیرو په ځای باندې ما ته ووي عبدالرحمنه الله دې د حرمینو امام کړه. فرمایي دا زما د مور د هغې یوه دعا وه، الله رب العالمین د حرمینو امام جوړ کړم. دا حقیقت دی د حضرت شیخ صاحب دی والده ماجده د هغې د دعاګانو برکت دی چې دا باغ دا گلشن الله رب العالمین آباد ساتلی دی. الله دې نور هم آباد لري، الله رب العالمین دې د هغې قبر د نور نه ډک کړي او د هغې په فیض او د هغې په برکت دی الله زمونږ او ستاسو بخشش نصیب کړي. د بعضې خلقو په تعزیت کې شرکت د دې نیت دپاره چې الله د دوی د برکت زمونږ بخشش نصیب کی. زما محترم ورونو دا علماء لیکلی دی، نو په هغې کې یو تعزیت دا نننی تعزیت دی. غالبا زمونږ او ستاسو ډېر درانه مشران او